لکه زه به دا وایم چې په بوړا کې څومره رېړو ویلوړو بالکل په دا کې خلک ککړ وو، پیسې یې ترې نه اخیستلې وو. مخکې مونږ دلته کې ځان مخکې شمشاد صاحب هغه له مونږ ویلي، ما ډي پي او له ویلي، ډي سي له هم پکې مونږ لیټر کړی دی. پوه تیمور تحصیلدار چې کوم دی تیرا پوه شولې چې څه کوي دی یې کوي. یو جهان مننه ته سره تاګو بنیادي خبره ده چې ګورنر صاحب ولز راغلی او هغه بیا دلته کې خپله خبرو کې دا خبره وکړه چې یاره زه به هر چیرمن له 20 کروڑ روپۍ فنډ ورکوم. د هغې نه مخکې اوس موږ میټینګ شوی دی، هغې نه بعد اوس موږ میټینګونه شوي. لکه زه به دا هم بلکې وایم چې داسې کم تېره هفته تېره چې موږ یې درسره میټینګ نه وي شوی، خو تر اوسه پورې د هغې د هېڅ قسمه ریلیز موږ له نه دی کړی. انشاءالله هغه لګیا دی موږ له هغه وي چې زه بالکل 100% کوشش کوم چې په هر صورت باندې وي چې د وفاق نه دا 20 کروڑ خو مې وعده ده چې کولی شم چې 40 یې وکړم، 35 یې وکړم. نو امید دی انشاءالله عزیز چې هغه به وشي. دویمه خبره تاسو د فنډ نه علاوه نور دغه وکړو، نو تقریبا موږ داسې حساب کړه چې په 15 مارچ 2022 باندې موږ خلف شوی وو. نو په دا 15 مارچ 2023 موږ یو کال پوره شول او تقریبا دا 3 میاشتې اوس نورې حساب کړه دا 15-14 میاشتې وشولې. 15-14 میاشتې کې الحمدلله موږ داسې حساب کړه چې په هفته کې لکه پیر، منګل، بود، جمعرات، جمعه دلته کې دفتر له راتلو د خلکو مسلې چې کومې دي هغه چې کومې دفتري مسلې دي الحمدلله پکې به خلک مطمئن وي څه هدف یې هغه ته موږ حل کړي وي. د بازار په حوالې څه شروع یا د بعضو مسلو تعلق د ای سی ډي سی سره وي، د بعضې تعلق د فوډ وله څه وي یا د چا نادرات سره وي، چا پاسپورټ افیس سره وي، چا ډي پي او سره تړلي وي، چا لایف سټاک سره تړلي وي، چا د هیلث کې وي، دغه شانتې چا په ایجوکیشن کې وي. دا اوس تاسو وکتل یو ملګری راغلی و د هغه څه مسله وه، ګورنر صاحب موږ باقاعده کمپیوټر اپریټر له وویل چې را دولب کې لیټر وکړو. لکه تقریبا زه به دا وایم چې زه لکه موږ د غلام علي صاحب کومې ورځې نه ګورنر جوړ شوی دی، نو د خلکو په مسلو کې به کم از کم دله نور نه وي 25 نه واخله تر 45 پورې کم از کم لیټر یې کړي وي. نورو د خلکو چې کوم شناختی کارډ ډومیسایل ساین هغه خو بس عام چیرمنان ناست دي هغه هم کوي، موږ هم دلته کې دوی موږ یې هینډ اوور کوو انشاءالله. دا ما تقریبا 2 ځله ډي سي له دا ویلي دي. دا نه مخکې چې کوم د ډي سي نه مخکې کوم بل ډي سي و شفاهد یو قسم په دا باندې ما یو میټینګ کړی و او تقریبا چې دا ما څومره ابل ویږه ما له ډېر زیات تصویرونه یو کس ور لګلي دي او وایس میسیجونه یې مرسته پرته دي. بس په تیرو کې یو کس دی چې بس په دا ټول شي کې هغه ملوث دی، هغه تیمور تحصیلدار چې کوم دی تیرو پوه شولې چې څه کوي دی یې کوي، د په پرچه باندې کېږي، د په ساین باندې کېږي پوه شولې. او ما خپله نیت دی چې انشاءالله زه به دا څو ورځې کې میدان له باقاعده لاړ شم، ځکه بله ورځ د دومره یو زیاتی یو ظلم کړی دی چې د عام کوریګر د دوکان نه یې پوه شو دروازې او کړکۍ اوچت کړي دي او هغه غریب یې د کم قانون لاندې هغه کم از کم ګرفتار کړی و. کور به په ټیم نه وای شوی نو دله دا حق خو نه و حاصل. نو د تیرو کې چې څومره کټۍ کېږي پوه شولې، زه دا په دعوې سره یم چې دا کې تیمور تحصیلدار چې کوم دی دا بالکل پکې ککړ دی او زه تیرو خلکو له ما دا ویلي دي چې انشاءالله ورځیز ترتیب طریقې کار کوو او ورځ باندې ما سره یو کس په رابطه کوم چې که ترتیب جوړېږي زه درته وایم. خو دلته کې نورې مسلې وي، د موږ اصل کې کونسل اجلاس و نو موږ دغې پر زور مذمت کوو. انشاءالله ورځیز په هر صورت به دغې موږ لیر نه سو او موږ د خپلو ځنګلو داسې بېدریغ کټایي هېڅ چاله اجازت نه ورکوو. بل خلکو کې یو سیاسي شعور شته دی په ډېرو حلقو کې چې موږ وګورو د ډېرو سیاسي ګوندونو پاټوله خلک دي چې هغه دومره تعصب له سره تللي دي چې هغه په یو بل باندې سلام نه اچوي، هغه یو بل سره کینیم نه. دغه شانتې موږ په ضلع خیبر کې زه دا په فخر سره دا خبره کوم چې هغه سیاسي تعصب دلته نشته الحمدلله. موږ دا یو عوامي دفتر دی دلته کې الحمدلله د هرې پارټۍ ښه سینیاسي نمایندګي موږ له باقاعده دفتر له روسي کیني او ښه خوشحال ناست وي سره. نو موږ خو هر چا له د قدر په نګاه سره کتلي دي، قدر په د عزت په نګاه سره کتلي دي. باقاعده هر چا خپل سوچ او فکر دی. ورکر له خو زه د ټولو سیاسي ګوندونو ورکر له دا یو پیغام ورکوم چې تاسو ټول موږ له قابل محترم یو. د فیسبوک په لیار باندې خصوصي طور باندې یا د کمنټ په ذریعه باندې د چا تذلیل، د چا توهین دا شرانم جرم دی، ګناه ده او د هغه د انساني حقوقو په نظر چې ورته وګورې بیا هم دا یو جرم او ګناه ده. نو ورکه له زه دا پیغام ورکوم چې مهرباني کوو لیډرشپ چې کوم دی هغه که نن په سخت اختلاف کې دی سبا له هغه بیا په یو بینچ باندې سره بیا ناست وي. نو ورکه له نه دي پکار چې هغه دومره په تعصب کې لاړ شي. بس میانه روي پکار دی پوه شو چې یو درمیانه غونه لیار اختیار کړي. نو دا به انشاءالله ورکر دپاره په مستقبل کې ښه وي، د لیډرشپ دپاره به هم ښه وي. اصل کې سیچو صاحب چې کله راغللو لکه زه به دا وایم چې په بوړا کې څومره رېړو ویلوړو بالکل په دا کې خلک ککړ وو، پیسې یې ترې نه اخیستلې او مخکې مونږ دلته کې ځان مخکې شمشاد صاحب هغه له مونږ ویلي، ما ډي پي او له ویلي، ډي سي له هم پکې مونږ لیټر کړی دی پوه شولې. خو یوه دا کې یوه فاینل غلطي دا به زه کوم چې رېړو له به مونږ وغوښتل دا کې او ډېر په راز کې به یې کېنول خو هغه به بیا مونږ له صحیح کس نه خالو. بیا یو کس دوه مونږ له په ګوته شول چې دا پلونکی پکې پیسې اخلي، هغه پسې مونږ څه هدف پرې تحقیق وکړو خو هغه مسله نه حل کېدله. کله چې سیچو صاحب راغی بیا مونږ ته ویل چې مهرباني وکړه په شیطان هم دا توکل چې الحمدلله پوه شولې خدای پاک خپله ډېره دنیا درکړې ده په دا کې ښه صحیح رول ادا کړه او زه د کارګردګۍ له خراج تحسین پیش کوم. نن ردو مې من ده کې به انشاءالله 12 بجې کم زده موږ دلته کې دفتر کې میټینګ کوي. پرون چې کومه واقعه وشوله په ملک دین خیلو کې
بیا زه خپله راغلم وړې تحصیل له دو بیا لاړل بډابیره کې هغه چپه یې واچوله او هغه مجرمان یې په تقریبا داسې حساب کړه چې په ګنټو کې ګرفتار کړل. نو زه انشاءالله العزیز د باډي عوامو له هم دا یم چې تاسو مطمئن اوسېږو او انشاءالله العزیز چې اوسېدل زه د ده ستاینه کوم چې په دغه تجاوزاتو ختمېدو کې دی بالکل موږ سره مرسته کوي. ما بیګانه بل ویګه ټي او آر صاحب نه مو وویل چې باقاعده طور باندې چې څومره غیر قانوني سټینډونه دي دا بالکل سیل کو مکمل طور باندې بچ کوم له ان او سی ملو د قانون مطابق د خپل سټینډ چلوي بقایه به ټول سیل کیږي.